اکثره وخت دا ناپوهه او نادانه خلک دا خبره کوي چې امریکا خو لاړله اوس جهاد او جنګ د چا سره کوې ای ناپوهه او نادانو خلکو تاسو ته وایم چې زمونږ جنګ دا د کفر د نظام سره دی موږ د کفر د نظام سره جنګ کوو تر څو پورې چې کفري نظام جاری زمونږ سره جنگ او جهاد دی انشاءالله مونږ جهاد د دوی سره نه ختمو او څوک هم چې په کفري نظام کې کار کوي د کفر نظام ته خدمت کوي دا زمونږ دشمن دی زمونږ سره د جنگ او د جهاد اعلان دی د قیامت د سبا پورې انشاءالله تر څو پورې چې دا سړی دا اسلامي صف ته نه راغلی د اسلامي بیرغ لاندې نه ولاړ ای مؤمنانو سوال درته کوو بس دی نو د اسلامي بیرغ لاندې ودرېږئ د اسلامي امارت سره ودرېږئ ځکه کافران راغلل په اسلامي امارت باندې یرغل وکړو دغه داخلي غلامانو په همکارۍ کې اسلامي نظام یې د منځ نه یوړلو چې اسلامي نظام د منځ نه لاړلو طالبانو جهاد شروع کړو طالبانو خپل شهیدان ورکړل طالبانو استشهادیانې وکړې د دې دپاره چې موږ واپس اسلامي نظام رامنځته کړو او کفري نظام دا ړنګ کړو د منځ نه یوسو نو اوس تاسو ته وایم دا خو موږ ته ډېر لوی پیغور ښکارېږي ډېر لوی شرم ښکارېږي چې امریکا دې لاړه شي او نظام دې موږ ته پاتې او د دې نظام لاندې زندگی دې موږ تېرو نه نه هېڅ کله نه کېږي الحمدلله موږ مسلمانان یو موږ اسلامي نظام غواړو سلو کې سل موږ اسلامي نظام غواړو او د کفر د نظام سره به جنګ کوو ځکه الله جل شانه موږ ته قرآن عظیم الشان کې فرمایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ای مؤمنانو وجنګېږئ په لاره د الله کې تر دې چې د کفر نظام ختم شي د کفر طاقت او د کفر میډیا ختمه شي موږ الحمدلله موږ جنګېږو او د کفر د نظام سره زموږ جنګ دی تر هغه وخته پورې به موږ زموږ جنګ او زموږ جهاد دوام لري تر څو پورې چې د کفر نظام دا د منځ نه تللی نه اسلامي